نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام مسامعين في غنبر عليه الصلاة والسلام فرمائی الغيبة أشد من الزنا غیبت دا د زنا نه لویه او سخته ګناه ده. کله چې دا حدیث مبارک اووې نو صحابه کرامو عرض وکړه یا الله رسوله یا رسول الله غیبت دا د زنا نه ولې سخته ګناه ده ولې لویه ګناه ده؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل کله چې یو انسان زنا وکړي او دا د الله نه معافي غواړي الله رب العزت ته معافي کوي. کله چې انسان زنا وکړي او د الله ته توبه وباسي الله ته مغفرت کې الله توبه قبلې. او کله چې دا انسان غیبت وکړي تر هغه وخته پورې الله رب العزت ته د ګناه نه معاف کوي تر څو پورې چې هغه کس نه معافي نه غوښتلې چې چا غیبت یې کړی. دې د وجې نه دا لویه ګناه ده. یو پیره حضرت عبدالله ابن مبارک رضی الله تعالی عنه دې تواب کاو یو کس وله رالی ورته یې وویې وایي ما ګناه کړې ده ما له د الله رب العزت نه معافي غواړه چې الله ما ته معافي وکړي. عبدالله مبارک صاحب ورته فرمایي وایي څه ګناه دې کړې ده؟ هغه کس وایي ګناه درته نشم ویلی ګناه مې لویه ده خو ګناه مې کړې ده. عبدالله مبارک صاحب ورته فرمایي وایي ستا ګناه غټه ده او که دا احد دا غر غټ دی؟ ورته یې وویې وایي زما ګناه غټه ده او دا احد دا غر وړوکی دی. بیا ورته وویې ستا ګناه غټه ده او که اسمان او ځمکې غټې دي؟ ورته یې وویې زما ګناه غټه ده اسمان او ځمکې وړې دي. عبدالله مبارک صاحب ورته وویې وایي ستا ګناه غټه ده او که د الله رحمت غټ دی. په دغه وخت کې دا کس چې کوم راغلی دا چپ پاتې شه. نو ورته یې وویې څه ګناه دې کړې ده؟ وایي ما زنا کړې ده او ما له د الله نه معافي وغواړه. عبدالله ابن مبارک صاحب ته فرمایي وایي زه ویرېدم په دې خبره باندې ما وی کې چې تا چېرته غیبت کړی ته ځکه دومره تاکیدات ذکر کې لاړ شه او د الله نه معافي وغواړه الله به ته مغفرت وکړي. او ما وی چې تا چېرته غیبت کړی ته ځکه دومره دغه کې نو غیبت دې د وجې نه ډېره لویه ګناه ده. کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام معراج ته لاړې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ما په دوزخ کې کسان ولیدل چې دغه کسانو به د ځان نه غوښه پرې کوله د ځانه به یې غوښه پرې کوله د یو ځای نه او د بل ځای نه به یې غوښه پرې کوله هغه به یې خوړه او دا به دې ته ویلې کېدل چې شابه دا غوښه وخورئ ځکه چې په دنیا کې تاسو د خپل رور غوښه خوړلې ده د خپل ورونو غوښې هم خوړلې شابه دا غوښې خورئ. وایي ما تپوس وکړه د جبرائیل علیه الصلاة والسلام نه چې ای جبریل دا څوک دي؟ وایي راته یې وفرمایل چې دا ستا د امت هغه کسان دي چې کوم غیبت پې کوه چغلخوري به یې کوله دا هغه کسان دي. نو دومره سخته او لویه ګناه ده. دې وجې نه غیبت کول یا چغلخوري کول پیغمبر عذاب ذکر کړی دی چې عذاب یې دا دی چې کم یو کس چغلخوري کوي غیبت کوي بیا توبه نه وباسي بیا معافي نه غواړي د هغه کس نه چې د چا غیبت یې کړی دی قیامت پر ورځ به د ده عذاب دی چې د خپل ځان نه به غوښې پرې کوي هغه به خوري. الله رب العزت په قرآن مجید کې هم د دوی لپاره فرمایلی چې دوی کسان ایحب ان یاکل لحم اخیه میتا الله رب العزت فرمایي آیا دوی محبت کوي د دوی څه چې دوی د خپل مړ ورور غوښې وخوري؟ نو د خپل مړ ورور غوښې خوړل خلک څومره دا بد ګڼي. دې وجې نه غیبت هم دغه مثال دی چې کوم کس غیبت کوي نو هغه د خپل مړ ورور غوښې خوري. نو غیبت نه ځان هم ساتل پکار دي چې بل یې کوي هغه هم ترې منې کول پکار دي او چې چا څه کښېني او هغه غیبت کوي هغه هم ترې منې کول پکار دي.